أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة مكية سورة فاتحة مکی سورات ہے. سورة الفاتحة یعنی آغا سورت چې پکم باندې افتتاح کیږي د قرآن پاک آغاز اور ابتدا کیږي. مختلف سورتیں ابتدا سے لکلی وی مکیتن بعضی وکشي لیکلی وی مدنیتون. د دې څه معنا ده؟ مفسرین په دا خبره کې درې قول دي. یو قول دا دی چې د قرآن پاک هغه سورتینا چې په مکه مکرمه کې نازل شوي دي مکی سورتینا دي او هغه سورتینا چې کوم په مدینه منوره کې نازل شوي دي مدنی سورتینا دي. دا یو قول دی. دویم قول دا دی چې کوم سورتین کې خطاب مکه ول خلق تدای دا سورتینا مکی دي او په کومه سورت کې چې خطاب مدینه منوره خلق تدای دا سورتینا مدنی دي. دریم قول دا دی او دا راجح قول دی جمهور قول دی دا دی چې کوم سورتینا په هجرت نه مخکې نازل شوي دي مکی سورتینا دي او کوم سورتینا په هجرت نه ورسته نازل شوي دي مدنی سورتینا دي. نو به هر حال سورة الفاتحه مکی سورت دی. د دې معنا او دا شی چې سورة الفاتحه هغه سورت دی چې په مکه مکرمه کې هجرت کول نه مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت نو کړای په نه مخکې دا سورت نازل شوی. نزول اعتبار سره دا پنځم سورت دی او توقیفی اعتبار سره چونکه دا پہلا سورت ہے قرآن پاک ابتدا سے لکھلائی کیجیے. آیاتها 7 آیاتین اودی رکوعها واحد رکوع ایواد یو طرف ته آیاتین لکلی دی بل طرف ته رکوع لکلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم پنوم د الله سره الرحمن چې په وړ مهربان دی الرحیم چې ډېر مهربان دی. الحمدلله ټول تعریفونه د الله د پورا دي. رب العالمین چې رب دی د ټول جهان. الرحمن وړ مهربان دی. الرحیم ډېر زیات مهربان دی. مالک یوم الدین مالک ته د بدله د رزق. ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تو مش عبادت کوي و ایاک نستعین اور خاص دے تو نمیش مدد غوڑی. اهدنا الصراط المستقیم روشا مشتا لیار سیخا صراط الذین انعمت علیہم لیار دیگ خالقی چھ انعام کڑای دے تو پدائی بندے غیر المغضوب علیہم ند دیگ خالقی چھ غصا شویدو پدائی وللضالین او ند گمراہونے. سورة البقرة مدنیه سورة البقرة دویم سورت ہے او دا مدنی سورت ہے. نزول اعتبار سره دا 87 نمبر دی. آیتین 286 دی. رکو 40 دی. مدنی سورت مطلب باندې تاسو پوه شئ چې د مطلب دا دی چې هجرت نه بعد دا سورت نازل شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم پنوم د الله چې په غون مهربان دی ډېر مهربان دی. الف لام میم دې ته ویل شي حروف مقطعات یعنی هغه حروف چې دغه معنا الله ته معلومه ده. ذلک الکتاب لا ریب فیه دا کتاب دی لا ریب فیه هیڅ شک نشته په دا کې. هدن للمتقین هدایت ته د متقیون د پورا پرهیزګوري خلک د پورا یغه متقیون او پرهیزګوري خلک صفات کیم دي. الذين اغه خلق يؤمنون بالغیب چې ایمان لري په غیب باندې ويقيمون الصلاه اور قائموي المنز ومما رزقناهم ينفقون اور دیغه نه چې کوم مجبور کړي دي دیتا خرج کوي. والذین اور اغه خلق يؤمنون چې ایمان لري بما پاغه باندې انزل الیک چې کوم نازل کړی شوی دی اتو طرف ته یعنی قرآن پاک
وما انزل من قبلک او په هغه باندې چې کوم نازل کړای شوی دی په تو نه مخکې وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې دی یقین لري اولئک علی هدى من ربهم دغه خلق په هدایت باندې د خپل رب د طرفنا واولئک هم المفلحون او دغه خلق تی کامیاب ان الذين كفروا یقینا هغه خلق چې کفر کړای دی سواء علیهم برابر دو پدای باندې انذرتهم کتو دی وډرول تو دیتا دعوت ورک ام لم تنذرهم یتو دی نو وډرول دیتا د دعوت نکویر لا یؤمنون دی ایمان نروری ختم الله علی قلوبهم مهر لګولای دی الله پزړینه دی باندې وعلى سمعهم او په غوجینه دی باندې وعلى ابصارهم غشاوه او پسترګه دی باندې پردادو ولهم عذاب عظیم او د دې د پورا عذاب دی غاټ لوی عذاب دی